السلام علیکم. زما زه بیمار یم. زما نوم حضرت حسن دی. د پلار نوم سرکار و او زما زوی 2 کاله وشو په جیل کې دی او ما نوم د هغه جاوید خان دی. زما نوم حضرت حسن دی او زما چې کوم دی نه هم اپریشن یې وکړی. کینسر مرض دی. راباندې ټول ثبوتونه راسره شته. په ملا کې مې سوری دی. پوزن ګنان مې سولیدلي دي. 7 میلیونه دي او هغو د خدای سره شته او نور سره نشته. زموږ د کاروبار او د رزق سبب دغه بچی و. هغه نه تللی دی او کور ته سوال جواب وکړو چې ته راشه او هغه لاړ شو او دستانې باندې کیمپ ته او نه 2 کاله وشو ملاقات ورسره شوی دی په پیزاګټ کې خو نه راپرېږدي نه پې کیس چلوي. زما د عرض دی که په داسې وي نو په دې سره دې هر څه وکړي خو که سبینه یې نه راپرېږدي زما د خدای په چارو لاس نه رسي. زما واړه واړه بچي نور دي او نور سیمې دي. موږ خیرات غواړو او یو دې بل دې کې سوالونه کوو. زموږ د خدای په چارو لاس ته راځي. تاسو او ټول حکومت ته ما دا سوال دی چې ټول مسلمانان دي څه چا کیسي کیسونه دي پې وچلئ. د خلکو ښځې ناستې دي هغه ناستې دي په انتظار باندې چې زموږ خاوندان به راشي نو ولې څوک خیرات ورکوي نه وایي تاسو جنکۍ ښځې او نه هغه مړونه کولی شي. زما دا سوال دی حکومت ته چې چا باندې چې کیس دي پې وچلئ. مړ کول غواړي مړ دي کېږي ژوندی چا ښځې خو ازادې شي هغه خپل دننه مړونه وکړي. واړه واړه بچي د خلکو هلاک شي. زما په خپله باندې د هغه بچي 3 بچي دي. د هغه حضري 3 بچي دي او دغه د یوه جنۍ ښځه ده او دغسې زموږ د خدای سره شته نور څه نشته. موږ به ترکاڼۍ کار کوو. اوس هغه لاړ په جیل کې پروت دی او زما خپې یې سولیدلي دي. ملا کې مې دومره سولی دی دا یې سولی دی په دې ډاګه دی په دې کې به راواخلئ په پکې او مطلب دا دی چې 9 مې اپریشن یې وکړي. کینسر مرض راباندې پروت دی او د خدای په چارو مې لاس نه رسي. زه خدای ته اول سوال کوم بیا حکومت ته سوال کوم بیا تاسو ته سوال کوم چې زما څه مدد وکړئ او زما دې بچ باندې کیس دې پې وچلېږي. څه سزا یې هغه دې وله ورکړي سزا پې نه خدای په خاطر دې راپرېږدي چې د خپلو بچو او د خپلو مطلب دا دی زموږ د مور و پلار خدمت وکړي. زموږ خدمت وکړي.